بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو زه چې تاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ دلته او موږ ته موقع راکړه د اظهار کولو. زما نوم اقبال بادر خټک دی جي. زه د ډسټرک نوشیره د شهیدو کلي سره تعلق لرم او سابقه ناظم یم د شهیدو 1. په تقریبا 12 مئی باندې جي زما ورور هارون رشید جي هغه څو ورځې بیمار و، صرف تبه بل څه تکلیف څه مسله ورته نه وه جي. هغه لاړو هسپتال ته، خپلو خپو باندې هټه کټه او ښه تندرست جي. هغه لاړو د نوشیره قاضي کمپلیکس هسپتال ته او هلته یو ورځ نیم تقریبا 24 غنټې هلته کې وو. هغه یې واچولو په کرنتینا کې، کرونا وارډ کې. نو هلته جي ډاکټر نو، میل نرس جي. هغه علاج ملاج یې هغه کولو. څه علاج خو کله ویسې وي کله ویسې وي جي. موږ ته به یې دا وي چې یاره روټۍ راوړئ تاسو د کوره. نو دا م یو افسوس خبره ده چې هسپتال ته روټۍ موږ د کوره مریض ته وړو. نو یې په کرونا کې واچولو جي. حالانکې هغه کرونا نه وه او مارونو ته یې ومویل چې یاره د کرونا نشته، سهار راشئ دی بوځئ. نو په سبا چې مارونه ورغلل ماښام، نو مې ورته وویل چې یاره دی ټیک ټاک دی، سهار راشئ دی بوځئ تاسو خپل رول. بیا یې موږ پسې د شپې مادرونو پسې سوال جواب وکړو چې 11 بجې تقریبا د شپې چې راشئ هغه جي ایکسپایر شو، مطلب وفات شو. نو دا واقعیت دی. هغه د مرګ په هسپتال کې هېڅ څوک هم نشته جي، ډاکټران کوي نو بهرحال غیب دي، هغې پسې هم واقعیت شوي دي. نو زمونږ ورور یې موږ ته ټیک ټاک تللی په خپلو خپو، صرف تبه وه، نور څه هېڅ قسمه علامات نه وو چې ګینه د هغه کرونا وه. او هغه 11 بجې موږ ته اطلاع وکړه چې دی وفات شو. نو ډېر افسوس سره موږ ته ورور مړ راکړو جي. هغه هم په هغه حالاتو کې چې د کرونا هغه کوم دغه دي، هغې قاعده قانون باندې، چونکې مونږ قانون فالو کوو جي، قانون پابندي به کوو. نو مونږ همغه پابندي وکړه چې په بکسه کې مونږ ته په تابوت کې راکړی دی او جنازه مو صرف دلته څو کسانو اجازه ده چې هغې کې سرکاري عمله مونږ سره دلته ولاړه وه. دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو سړي کرونا نه دی ته په کرونا کې ورچې او داسې نه پوهېږي دا د حکومت څه پالیسي ده. دا خبره چې زما د ورور د مرګ جسټ حوالې سره دا ده چې لکه مونږ ته چې ورور کله لاش راکړو جي په تابوت کې بند، نو هغې پسې 3 ورځ پس مونږ ته ریزلټ ملاو شوی دی جي د هغې د طرفه، او هغه نیګټیو راغلی، مطلب د کرونا نه و جي. مونږ جي قاضي کمپلیکس نوشیره هسپتال دی سرکاري د نوشیره کابل ریور کې دی جي، نوی جوړ شوی اوس په هغې کې دا واقع شوي جي. جی السلام علیکم. زه خو لومبی تاسو شکریه ادا کوم. زه د هارون مشر ورور یم او ما دا ورور چې کوم هارون رشید هسپتال ته تللی و، ښه ټیک ټاک و، صرف د لږ شان ټمپریچر په وجه باندې هغه په کرونا کې واچولو. او هغه رونه تربوران چې مونږ کوم ورسره کشران تلي وو، هغې ته یې وویل چې یاره سبا راشئ تاسو دلته روټۍ راوړئ. هغې ورته روټۍ یوړه، ورته یې ملاقات نه کېږي. هغې ورته وویل چې ولې یاره اخر وجه څه ده، تاسو وي کرونا نه ده، یو مونږ هم چې ورالو مونږ ته مې کرونا نه ده او سبا 2 بجې راشئ تاسو ته به ریزلټ هم میلاو شي. او اوس یې په دې نه شو درکولی چې دی د کرونا په سټینډ کې راغلی. بس مونږ وایي زه ټیک ته تقریبا 20 منټه کم وي یا 22 منټه و تقریبا رو جماعتي ته چې مونږ ترې راووتو. بیا ښه ټیک ټاک و، دغه وخت دی ګیټه پورې راوتی و. ما د کشر ورور هم لیدو، ښې خبرې وکړې او هغه یې بار مونږ ته را پرېنښو. بیا تقریبا 10:30 بجې چې یاره هغه اطلاع وکړه چې یاره طبیعت یې ټیک نه دی. 11 بجې مونږ ته دغه وشو، اطلاع وشوه چې یاره هغه ایکسپایر شوی دی، وفات شوی. مونږ هغې باوجود بیا چې څه ټایم دغه شو، دارونه خو مې خوا تلي، زه په کلي کې وم. نو ما ته تحصیلدار دغه نه نمبرونه یا پولیس چا نمبر یې چې وایي راته کالونه وکړه چې ته کوم ځای لوکیشن کوم ځای دی. مې یاره جي زه خو دلته کور سره یم. او بس هغې رالل، یاره مونږ ته قبرستان وښایه چې مونږ اکسیویټر راولو او قبرستان ته لاړ شو او قبر وکړو. نو مونږ ورته ویل یاره جي ګیر چاپېر خو قبرونه دي، منځ ته اکسیویټر تاسو څنګه بوځئ، مونږ به خپله وکړو. خیر مونږ باندې زور راوړو چې په 100 غنټه کې قبر تیار کړئ. مونږ جي هغه قبر خلک راټول کله قبر سه هغی شو. بس هغه قبر مو تیار کو، خو هغوی مونږ سره لکه ډېره سختي دا وکړه چې جنازه به هم تاسو دغه کوئ و، بلکې اعلان وکړئ چې دوا به نه کوئ. نو مونږ خو هغوی چې څه وی مونږ هغه ومنل. او حالانکې ډاکټر راته کسبی یم چې ما ته یې ووایي په خپل ځاني چې تا ورور کرونا نه ده، سبا 2 بجې راشئ ریزلټ به مې یو ورور به م بوځئ. د لږ ذهني دغه د
ټینشن دی دې په وجه باندې مونږ دغه کړی دی غلطي رانه شوي ده خو سبا به تاسو ته میلاویږي سبا بس بیا همدغه شپې را سره دغه کار وشو چې هغوی راته دغه ووایي چې بهی هغه په حق ورسېدل او شپې 2:30 3 بجې مونږ خښ کړو لکه همدی خښ کړو همدی هغه هر څه تاسو به لیدلي وي چې دا سرکاري عمله وه او مونږ سره دغه زیاتی وکړو جي نو مونږ اعلی حکامو نه چیف جسټس نه وزیر اعلی صاحب نه گورنر نه چې څومره اعلی حکام دي مونږ یې نه دا مطالبه کوو چې مونږ سره ډېر زیاتی وشو او کم از کم مونږ سره دی حق وشي دا څه چې شوي دي ډېر زیاتی را سره شوی دی او بس کوشش مو دا دی چې مخکې چا سره ونه شي او والسلام د هغه هارون رشید یو بچی دی چې 4-5 سال لکه هغه ته مونږ څه ووایو او مونږ نه بار بار مطالبه کوي چې زما بابا څه شو ماته بابا راولی دا د یو 6 کالو ماشوم دی او ډېره زیاته چیړه کوي چې ما ته خپل بابا راولی نو مونږ پریشانه کړي یو چې دغه ماشوم سره څه وکړو دې ظالمانو مونږ د ورور قتل ولې کړو او بیا دې ته مو ګورئ چې ما د ورور سترګې او خوله کلاو پاتې دي دا مې یو سوالي نشان دی اولته ډاکټر نشته نور څوک نشته جي یو میل نرس ساتلی دی جي پرون هم په فیسبوک باندې راغلی یو مشر زما راغلی وم او ما ته یې پوزه کې پیپونه منډلي که جامې ټولې په وینو وې د دې هسپتالونو که دا حالي نو دا څه انصاف دی دا څه حکومت دی چا ته وژاړو چې حکومت دا کوي خوراک یې مونږ نه غوښتی تاسو به راوړئ کلي نه کور نه به راوړئ جي دا هم یو عجیبه خبره ده چې په هسپتال کې مریض دی او مونږ خو دا چېرته نه ولیدلي هسپتالونو کې مونږ هم ډېر مریضان مطلب وو او مونږ ورسره پاتې شوي خو هسپتال ته مریض ته مونږ چېرته خوراک د کور نه دی وړی او دی دا پوزیشن دی چې خوراک هم کور نه وړی موبایل هم ته په زور اغوښتی و جي بېیار مددګار نو یو سړی چې سم سړی هم دغسې تاسو څوک په کور کې کمره کې بند کوي جي نو هغه به څو ورځې پس ځان ته مړي دا دی مړ کړی دی جي هر څه طریقې سره چې دی دا خپله نه دی وفات شوی دا اجرتي قاتلان دي د بعض ډاکټران د دې قاضي کمپلیکس نوشهره دا اجرتي قاتلان دي اوس نه پوهېږو دی خپله یې کوي او که د چا په ایما باندې کوي چا په وینا یې باندې کوي مونږه هیلث ډپارټمنټ منسټر چې دی کوم هغه نه او وزیر اعلی کے پی کے نه عمران خان نه چې د انصاف چغې وایي دا د هغه انصاف دی دغسې د پاکستان د دې واقعاتو نه ډک دی مونږ اینا مطالبه کوو چې د دې د محکمانه کاروایي شي انکوایري دي وشي او مونږ سره د انصاف وکړی شي څنګه چې عمران خان د انصاف چغه وایي نو که دا تحریک انصاف وي خو انصاف وکړی شي ټول پاکستان داسې ځپلو سره لکه مونږ چې څنګه یو او که ونه شو مونږ به دا وایو دا تاریک انصاف دی لکه انصاف دی خو تیاره ده پکې